موږ وکتل تاسو د دې ځای نه لاړئ پنجاب کې هلته تاسو لا پوره ښه استقبال وشو نو هغه خلک ډیوټونو له به راځي که نه یاره جي زه خو د پنجاب والا ډېره شکریه ادا کوم یقینا چې زموږ نه هغه د بلدیدي انتخاباتو ته ډېر زیات خوشحاله دي زموږ د دې لاهور خلکو د ملتان خلکو د سیالکوټ خلکو د پېښور والا ټول د دې ټولو موږ شکریه ادا کوو یقیني چې زموږ ډېر زیات دوی خدمت کړی دی ډېر زموږ استقبال کړی ولاړ دی بلندره په شان لکه د نره بوټونه ورله ورکړي د ټول کلي خدمتګاره نر ځوان د الینګاره ولاړ دی بلندره په شان لکه د نره بوټونه ورله ورکړي د ټول کلي خدمتګاره نر ځوان د الینګاره بوټونه ورله ورکړي د ټول کلي خدمتګاره نر ځوان د الینګاره بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مینوالو زه یم ستاسو ورور اجاز خان مومن د یو نوي پروګرام سره مینوالو په ضلع محمد الینګار کې موجود یم کتونکو الیکشن را روان دی بلدیاتي الیکشن دی په دې ته چې کم دی نو زموږ د الینګار نه چې کم کونسلران دي نو هغو افلای کړې ده په هغې کې زموږ سره ګلندر خان هم موجود دی دم هغه سیټ ته افلای کړې ده نن راغلي د دې نه تپوسونه کوو د الیکشن په حقله باندې او ورځو د ګلندر په طرف باندې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی زه خو د ټولو نه مخکې ستاسو د دې سوشل میډیا شکریه ادا کوم یقینا چې تاسو خپلې هلې ځلې شروع کړي دي او په ټول الینګار کې هر کینډیډیټ ته ځان رسولی دی او په هر حال احوال چې تا خپل تپوس کړی ستاسو شکریه ادا کوم مننه بل راته دا ووایي لکه هلې ګولې روانې دي د الیکشن په باره کې ډېرې زیاتې منډې ترلې دي نو تاسو د کومې پارټۍ سره تعلق ساتئ جی زموږ خو د جماعت اسلامي د پارټۍ سره تعلق دی او الحمدلله زموږ جماعت اسلامي د ډېر وخت نه را په دې خوا باندې جدوجهد شروع کړی دی قربانۍ یې ورکړي دي هلې ځلې کړي دي ډېر زیات خدمتونه دې قوم کړي دي موږ وکتل تاسو د دې ځای نه لاړئ پنجاب کې هلته تاسو لا پوره ښه استقبال وشو نو هغه خلک ډیوټونو له به راځي که نه یاره جي زه خو د پنجاب والا ډېره شکریه ادا کوم یقینا چې زموږ نه هغه د بلدیدي انتخاباتو ته ډېر زیات خوشحاله دي په دې وجه زموږ په دې حالات په دې علاقه کې ډېرې سختې په دې خلکو باندې تېرې شوي دي نظام FCR قانون دلته اوس د علاقې زم شوي دي نو دغه خلک هم دا غواړي چې بلدیدي انتخابات وشي په دې علاقه کې کارونه وشي زموږ په دې علاقه کې د اوسه پورې کارونه نه دي شوي نو انشاءالله د بلدیدي انتخابات چې وشي په دې کې به کارونه وشي نو زموږ نه زیاته خوشحالي د پنجاب په خلکو باندې هغه هم دا غواړي چې بلدیدي انتخابات وشي چې زموږ د علاقې آبادي شي او کارونه پکې وشي که موږ وګورو نو د بلدیاتي چې کوم الیکشن دی انتخابات دي نو دا په فسټ ټایم باندې دلته کیږي یاره دا فسټ ټایم باندې کیږي خو انشاءالله تعالی خلک ډېره زیاته قرباني ورکوي په دې باندې چې نن سبا د کار او د روزګار ورځې دي یقینا چې د پنجاب خلک چې کوم دی هغه په کال کې هم دغه دوه دوه نیم میاشتې د هغوی سیزن دی د روزګار د کاروبار او هغه خپل کاروبار او خپل روزګار پرېږدي او دې بلدیدي انتخاباتو ته پرجوش راځي ټولو دا مشوره کړې چې انشاءالله تعالی ټول به زه خپل وټونه به پول کوو نو یقیني چې دا د هغوی ډېره شکریه موږ ادا کوو چې هغه د دې خپلې علاقې د دې خپلې خاورې سره مینه او محبت ساتي په دې باندې چې هغه کله هم خبر شو چې بلدیدي انتخابات کېږي او زموږ کینډیډیټ ولاړ دي د الینګار نه نو هغه په ښه په ایماندارۍ باندې را روان دي او راځي د دې خپلې علاقې د ښه والي دپاره چېرې زموږ د علاقه کې بلدیدي انتخابات وشي او زموږ د علاقه د بلدیدي انتخاباتو ته ښه شي او چې کوم کس پکې راشي هغه پکې کارونه وکړي که موږ وګورو زیاتر علاقو کې کمی په خلکو او خپل منځ کې اختلافات دي کوم چې کورونه دي لکه کورونه په خپل منځ کې ډېر اختلافات په هغو کې موجود دي د دې د وجې چې کله یو پوسټر ولګي نو بل راشي هغه پوسټر وله لرې کړي هغه وله ختم کړي او بیا چې کم دی نو هغې باندې انتشار جوړ شي په خپل منځ کې نو هغه کسانو ته به څه میسیج ورکوئ یاره دغه خبره باندې ما پرون هم خبره کړې ده دې ټولو کینډیډیټو ته مې ویلي چې یاره دا نه دي په کار پوه شوي چې د یو سړي تصویر په یو ځای کې لګېدلي نن زما په دې حجره کې د رفیق تصویر لګېدلی دی ښه غټ تصویر یې لګوي خو ما د اوسه پورې نه زما ماشومانو ګوتې ورلګولي نه چا وشلولی نه ښه نه بد پرون ما ته چا ویلي چې یاره په دې کلي کې داسې ځایونه شته چې په هغو کې تصویران لګېدلي دي یو بل د پاسې بل تصویر لګولی دا ډېر غلط کار دی پوه دا نه ده په کار دا سیاست دی جمهوریت دی یو سړی بې ګټي هغه هم زموږ د الینګار نه دی بل څوک نه دی خو لکه دا
ټیک ورته نه و ما ویل دي چې دا کار نه دی کول پکار ځکه چې دې نه علاقې کې نور شر شدت هم سازیږي نقصان هم سازیږي په دې ورونو اجزانو کې کینه او بغض هم سازیږي نو دا موږ مناسب نه ګڼو او انشاءالله په دې باندې به موږ د ټول کینډیډیټ څخه خبر هم کوو زه یو جرګه هم غوره غواړم چې ورته ویم چې هلکه ګوره بلکل دې کار نه دا خلک خپل منې کوي که چېرته الله وکړه تاسو پاس شئ را روان وخت کې د قوم دپاره څه سوچ لرئ یاره انشاءالله تعالی چې موږ به لکه څنګه چې مخکې موږ حالانکې موږ د دې علاقې دپاره خدمتونه هم کړي منډې ترلې هلې ځلې هم کړي کوششونه هم کړي خو نه موږ چې کله ووټ اخیستی داسې خلکو زموږ دلته ووټ اخیستی چې هغه ایم این ایم پاس کړی دی ایم پی ایم پاس کړی ایم این اګانې پاس کړي دي لس کاله 15 شل کاله خلکو حکومت کړی دی خو زموږ د علاقه کې د اوسه پورې کارونه هم دي کړي انشاءالله موږ دا غواړو چې د هغوی ایم این ایم نه موږ ډېر کار کړی الحمدلله دلته پوه شو خپل جدوجهد هم کړی خپل کوشش هم کړی که موږ په چانده کړی خو الحمدلله د دې قوم خدمت هم کړی دی موږ دا غواړو که موږ پاس شو انشاءالله تعالی د دې قوم خدمت به کوو لکه څنګه چې په 10 کالو کې دی یو کار نه دی کړی انشاءالله په دې 15 کالو کې به موږ دې ته ورکوو چې دا کار خلک څنګه کوي بله موږ په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یو چې زموږ د علاقې نه داسې مشران بلکې ینګ ځوانان هغو دا جذبه ده چې موږ به په مخکې باندې لاړ شو د الیکشن کې نو موږ به د خپل قوم دپاره خدمت کوو نو موږ هم د دې ستاسو ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو کې دومره یوه جذبه راوچته شوې چې د خپل قوم سره مرسته کول غواړئ نو الله وکړه تاسو په دې خپل کار کې کامیاب شئ په اخره کې به مینوالو دپاره څه پیغام ورکوئ یاره زه ټولو ته انشاءالله تعالی د دې بلدیاتي انتخاباتو مبارکباد یم او الله دې هغه کس راولي چې کم کس د دې قوم خدمت کوي د دې خپل قوم دپاره منډې او ترلې او هلې ځلې کوي او زه ټولو ورونو ځان ته وایم که هغه په پېښور کې دي هغه که په پینډۍ کې دي که په لاهور کې دي که په سیالکوټ کې دي که په ملتان کې دي که په راچۍ کې دي خو که د پاکستان په هر ګوټ کې پوه شوې نو زه هغوی ته دا مطالبه کوم چې مهرباني وکړئ راشئ او تاسو خپل ووټ پول کړئ چې دا بلدیاتي انتخابات وشي د خیره سره کامیاب وشي او زموږ ووټ لکه ډېر ووټ دی خو لکه د نور دغه په شان په نسبت باندې ووټ زموږ نه پول کېږي موږ دا غواړو چې دا خلک راشي او دا خپل ووټ پول کړي زموږ د علاقې ته به انشاءالله تعالی پیدا ورسېږي نه ډېره زیات ګلندر صاحب د ټیم راکولو یو جهان مننه الله وکړه تاسو کامیاب شئ په دې خپل مقصد کې را روان وخت کې د خپل کلي د خپل علاقې د هغو چې کوم دی د مشکلاتو د هغې تاسو مخنیوی وکئ را روان وخت کې خپلو علاقو له ترقي ورکوئ د ټیم راکولو یو جهان مننه کتونکو اوس په دې ځای باندې ما او کیمرامین رحمان الله راکړي اجازت د یو بل پروګرامه پورې والسلام